دا الیکشن یو ډیر مخصوص او منفرد الیکشن دی. مخصوص او منفرد په دې چې دا الیکشن په ډیر مخصوص حالاتو کې لګیا دي او مخصوص حالات نن په دې دي چې په دې ملک کې ډیر لوی انتشار جوړ دی. په دې ملک کې ډیر غیر یقیني صورتحال دی. په دې ملک کې بدقسمتۍ نه عدم استحکام دی. په دې ملک کې سیاسي بحران هم دی او په دې ملک کې معاشي بحران هم دی. په دې ملک کې سیاسي تلخې دا په خپل عروج دي او په دې ملک کې سیاسي تقسیم ډیر تلخ دی او د دې هر څه لپاره ډیر خلک ذمہوار دي خو یو کس ډیر ذمہوار دی. بل د دې الیکشن منفرد کار یو بل هم دی چې په 2018 کې کم سړی قبولو نو هغه نن قبول نه دی. 2018 کې چې کم سړی قبولو نو هغه سړی نن قبول نه دی او 2018 کې چې کم سړی قبول نو هغه نن قبول دی. نو اوس دې سره یو بل مشکل پیدا شوی او دا هغه مشکل اثرات هم د پاکستان په سیاست کې. خو د عوامي نیشنل پارټۍ سیاست او د سیاست مقصد دا نه دی چې موږ دې څوک قبول کړي. نه، دغه قبولیت دې د دې مبارک د دې قبولیت بیا یو ډېر لوی قیمت ادا کول. هغه قیمت به تم ادا کوي، هغه قیمت به ملک هم ادا کوي، هغه قیمت به ولس هم ادا کوي. نو زمونږ قبولیت هغه نه دی پکار چې رقم ما ذکر وکړو. زمونږ قبولیت د چا پکار دی؟ زمونږ قبولیت د ولس پکار دی، د پښتنو پکار دی. دغه زمونږ مقصد دی چې هغه قبول کړي او 2018 کې به موږ قبول کړیو خو که بل قبول خان پکې نه وی راغلی. 2018 نتایج به هم داسې نو چې را څنګه راغلی. څه چې کرې هغه به ریبې. اوس چا چې څه کرلی دي هغه به ریبي او د هغې دپاره نه زه قصوروار یم نه تاسو قصوروار یم، ځکه چې دا هغه په خپله کرلی دي، دا بل چا نه دي کرلی. نو چې څه کرلي یا خو به ریبي خو دې سره په دې ملک کې چې کوم په سیاست اثرات دي نو ظاهره خبره ده چې سیاست هغې متاثره کړی دي. موږ سیاسي خلک یو، سیاسي کارکنان یو، په جمهوریت او په سیاست یقین ساتو. ما ته یو 15 ورځې مخکې چا سوال جواب وکړو چې جی ستا مقابله کې دا فلاني فلاني امیدوار دی ته په ده باندې اعتراض داخل کړه. مې ولې ما ته دا اعتراض په داخل کړه د به کاغذونه خراب شي. مې زه خو په اعتراض نه داخل وم. وی ولې؟ مې به الیکشن د سره لپاره کوم، بیا په دې ولس کې د سره لپاره ګرځم. بیا د سیاست مطلب څه شو؟ بیا جمهوریت څه شو؟ البته ما پیسې اعتراض نه کړی، په ما باندې یو څه لیکلی دی چې د کوم اعتراض وکړي مقصد ریجیکټ کړی دی او دا عمر کسره دی چې چا په ما باندې کوی بلم اعتراض کړو او دا کسره دی چې تیر بلم کې الحمدلله ما په شپېته زره ووټ کتلی او بېل به تیار اوسي ډېره بېل سره یعنې نامزاد شوی نور ورته دې سم نه دی. که یو سړی د قانون په نظر کې مجرم وي هغه باندې هغه جرم ثابت شوي نو ظاهره خبره چې د پاکستان قانون بیا یو مجرم لا د الیکشن اجازت نه ورکوي. نو که په یو سړي خپل جرم ثابت شوي سزا یافته وي
او عدالت سزا یافته کړي نو ظاهره خبره دا ده چې هغه لپاره د الیکشن دروازې بند دي. خو نور زما په خیال په دې اخوا دېخوا خبرو باندې د چا کاغذونه ریجیکټ کول چې کوم دي زه کم از کم د دې خبرې په حق کې زه وایم که یو سړي باندې قانوني قدغن لري او د قانون په نظر کې هغه داسې څه نه کړي نو هر چا ته حق حاصل دی چې هغه الیکشن وکړي هغه به په دې ملک سیاسي استحکام راشي. زه په سیاسي پارټیو باندې د پابندو په حق کې یم په سیاسي پارټیو باندې پابندي ولرو. مقابله خو دا نه شوه چې موږ سره شوي که 2013 کې زمونږ د لاس حقوق ته نشو که موږ ته شوي 2013 کې زمونږ د لاس حقوق وکړل او دې میدان ته کوز کړو چې د ریلوې پهلوانانو سره ورلاندې ځای نو چې ما هغې ته غلط وی چې زما لاس حقوق تړلي دي دا غلطه ده نو که هر څومره زما سیاسي اختلافي خو که یو بل سیاسي جماعت لاس حقوق تړلي کېږي زه به هغې ته بد وی ما ته باچا خان په سیاست قربان کړي. افسوس خبره دا ده چې صوبه زموږ د ډېرو وروسته پاتې شوه. نقصان چې کوم د پښتونخوا وشو تاسو سوچ هم نشئ کولی. سبا الیکشن کې څه نتیجه راځي او د هغې نتیجې نه پس موږ کوم ځای ولاړ یو دا به یو خدای ته پته خو چې هر څوک په پښتونخوا صوبه کې حکومت جوړوي هغه به د یو ډېر لوی ازمایش نه تېرېږي هغه به د یو ډېر لوی امتحان نه تېرېږي ځکه چې هغه به اول هغه ټول ګن پاتې چې کوم ګن په 10 کاله ګڼه شوی هغې نه پس د هغه بل کار کوي اول به هغه کوشش کوي چې یو نوی NFC ایوارډ وشي اول به هغه کوشش دا کوي چې دوی صوبې برخه نوره سیوا شي اول به دا کوشش کوي چې د دې صوبې برخه منل شوې برخه کومه اسلام آباد سره پرته ده او دې صوبې ته نه ملو شوې چې په لومړي فرصت کې هغه د پښتنو برخه د اسلام آباد نه یې په خپل پښتنو باندې ولګي ډېر لوی ازمایش دی د هغه خلکو لپاره ځکه چې د دې صوبې د بجلۍ د منافع مقدمه به کوي د ګیس مالي د اختیار خبره به کوي په خپلو وسایلو به خپل اختیار یقیني کوي د دې صوبې باندې چې کوم د قرضو بوج دی هغه بوج به کموي او د ټولو لویه خبره چې په یو پریس کانفرنس د چا ګناه نه مات کېږي چې 10 کاله چا غبن کړی دی او غلا کړی ده هغې خلکو سره به یو غبن کوي او بیا حساب کتاب کوي او هغې نه لوی ازمایش په دلیل هغې دپاره چې په دې صوبه کې به یو ځل بیا د امن دپاره کوششونه کوي د مکمل امن دپاره به بنیادي فیصلې کوي دا ډېر لوی ازمایش دی دا آسان کار نه دی خو بهرحال هغه امتحان ستاسو امتحان نه دی هغه که ستاسو په همت الله موږ کامیاب کړو نو هغه بیا زموږ امتحان دی نو لہذا د 8 تاریخ نه پس 8 تاریخ ته امتحان کې د پروردګار تاسو او ټول پښتانه د باچا خان مرګري کامیاب کړي او هغې نه پس د 8 تاریخ نه پس چې کوم امتحان شو کېږي الله تعالی بیا دې کې موږ له کامیابي راکړي چې په اصل باندې موږ د پښتنو حق وګټو